الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې یو سړی قرباني کوي یو بل انسان ور سره عقیقه کې ایسه شریکه کی چې یاره تا خو دا څاروی قرباني لا غستې دی خو زما زه عقیقه کوم زما په کې ایسه واچو نو دا صحیح کیږي کنه نه دا د قرآن او د سنت خلاف دی. یو خدا خبره ده چې عقیقې د پاره په قرآن او حدیث کې د غټ څاروي ذکر نه دی راغلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته د عقیقې کومه طریقه ښودلې ده نو دای فرمایلی دي چې عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریه شاتن د الګ د طرف نه چې کوم دی یو شان برابر دو ګډان قرباني کول دي او د جینۍ د طرفه یو ګډ چې کوم دی هغه قرباني کول دي. دا روایت ابو داود کې دی 2834 نمبر حدیث دی، ترمذی کې دی 1513 نمبر حدیث دی، امام نسائی راوړی دی 4217 نمبر حدیث دی، امام ترمذی ورته حسن صحیح ویلی بالکل سند په لحاظ صحیح حدیث دی، بلکې محدثین ټولو دی حدیث ته چې کوم دی صحیح ویلی دی. نو په عقیقه کې خو یو د غټ څاروي ذکر نشته دی، بس ګډ بالاله د جینۍ د طرفه یو او د الګ د طرفه دو، په ګډ کې خو ایسی نه راځي چې په ګډ کې دوه کسانو یا د درې یا د څلور شریک شي. ټیک شو. او که یو سړی وي چې غټ څاروي نو دا چرته نه دی نقل چې یاره د قربانۍ په څاروي کې د سړی د عقیقې ایسه ځان نه ونیسي، عقیقه جدا شی دی او قرباني جدا شی دی، ښه دا نه کیږي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.